بسم الله الرحمن الرحیم. دی بنی اسرائیلو خبر لگیا وا چې بنی اسرائیل ډیر یو ناشکر قوم دا. بنی اسرائیلو تقریبا رب العالمین 4000 نبیان ورکړي دي او د دوی مشهور پیغمبر حضرت موسی علیہ السلام دا او قریبا د قرآن مجید په هر سپاره کې د حضرت موسی علیہ السلام تذکرہ استدا. موسی علیہ السلام د دوی مشهور پیغمبر دا. نور قریبا 4000 نبیان الله دوی ته ورکړي او پیغمبران. پروند خبره ویله چې کله دا قوم ته الله من او سلوا ورکړل، تیار باټيري او ترنجبیل کینه ورکاو، دیتا آسمانی خوراک ویلای کاږي. دا هغه خوراک ته چې نه مزدوري کړي وا نه ستړي کړي وا، بس الله ورکاو رزق. خدا دور ناشکر کومو چې دا الله کوم نعمتونه ورکړي او د دې ناشکری وکړه. دا مفتعلا سبق په دی واقعي چې راکې چې او جوانا چې ما څه درکړي دي پاغه باندې شکر وکړه، که کم می در کړی دي او که زیات می در کړی دي. الله وای دا ما تقسیم ده، ما په تقسیم باندې الله وای ته اعتراض ما کوا چې الله د 2 کروڑاو مالک تا او پلانکای سوا او زراو مالک تا. الله وای دې دواړو کې مخبل فیصله دي. که ودان نزو ودانی شي امتحان اخلا چې دا کوم مال می درد دا مال لارې کې غریبانو کندو ته ورکوي کنه که عیاشیګانې پکیا غریبتانه سے امتحان اخلم چې تم غربت کې پیدا کړه په دې غربت باندې شکر ادا کوي کنه. الله ویلا ازیدنکم کا شکر دې ادا کاو بهتر ذاتون. نو الله بنی اسرائیل او بنی اسرائیل د یعقوب علی السلام اولاد دا. نو الله فرمای و اذ استسقى موسی لقومه، چې هغه وخت چې کله موسی علی السلام دوی ته بارانو غوښتو او به یو غوښتلې طلب دے اوبو یو کړه. موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته دا وادي تویو جایو چې غونډه جایو په دې باندې د بنی اسرائیل 12 قبیله آباد وي، 12 قومونه. نو الله تعالی فقل نضرب بعصاك الحجر، موسی علیہ السلام ته ویل چې اے موسی کلیم الله د خپل ټنډې باندې دا کانه وایا، یو کانه وایا. دا کوم کانه څوک وای دا عام کانه څوک وای دا خاص کانه. موسی علیہ السلام باندې کوم تهمت ولګاو چې موسی علیہ السلام مداسي یو مرض نه کنا چې هغه لیدلو قابل نه ده. نو حضرت موسی علیہ السلام لمبه دو کپڑے باسلې په وکانې باندې شوی او الته کوم والخلق بربند لمبه دل لنډغر لمبه دل. نو موسی علیہ السلام د غیب نه الله بریکاو. نو الله کانی ته چې کانه روان سا موسی علیہ السلام کپڑے په پرتی دي، کانه روان دا موسی علیہ السلام شاته ور پسې پرې دي. سو بی یا حجر کانه کپڑے میرا کا خط میرا کا کپڑے میرا کا کانه مخ دا موسی شاته چې هغه کانه بنی اسرائیل ته ور رسید. موسی علیہ السلام بربن وکاته کوم ولوی چې دا خمور اسه تهمت نگو. موسی علیہ السلام کی اس بیماری نست صفا سترا دا اسه ور باندې مور تهمتونه لگاو. نو څوک وای دا هغه کاناو چې د وبوسن دی وتلې وي، څوک وای نه دا عام کاناو. موسی علیہ السلام کې وټنډي وا ډېر کارونه بیا ورکول، دا الله طرف نه معجزه وا. دا هغه ټنډي د مبارک ټنډي ده کنه چې حضرت شعیب علیہ السلام موسی علیہ السلام ته ورکړي وا. شعیب علیہ السلام اسخر دا موسی علیہ السلام زمدا. دا هغه ټنډي مبارک ده چې حضرت آدم علیہ السلام جنت نه راوړي وا. الله شیان آدم علیہ السلام جنت نه راوړو په یک یو حجر اسود کانه یو دغه ټنډه ودا نبیانو کې راتلا شیش علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ابراهیم علیہ السلام تر حضرت شعیب علیہ السلام پورې رااله. نو چې کله ټنډه باندې کانه وای کنه فن فجرت منه حسنت عشرت عینا د کانینا الله وای 12 چینی روانه سوی. موسی علیہ السلام سره 12 قبیله وی کنه دا 12 چینه دا الله ولې ورکړي. بنی اسرائیل اسی مزاجن پښتنو غوندې سخت خلکو پښتون ته د کوورته ویل کنه په غوسه باندې چې خدای دې جنت ته بونځوا وای الله دې تا بونځي زنه درومو
یعنی په غوسې دې کې ورته ویله اکه دې ورته چې وای پښتون په زور جنت ته نځي بیا کو پښتون په زور جنت ته نځي او په صلا په دوزخو تر سره دي که خوښ هوا کنه پښتانه په دوزخ تر سره ګډي دي او که په ضد څه کنه بنی اسرائیل داسې او مې جنت مراد نه مني شا نو بنی اسرائیل مزاجان سخت خلکو نو الله کانی دا 12 چینه دې پر روان کړي چې هر قوم د خپل وبو ډکای او شید او لمبې دې او شانو ته دې ور کوي خپل امان چې بچګاړي او شنته منته نه بکای سپکه باندې کوي سره لکه وزیر چې تاسو وغه وزیر نه دی یاره وزیر چې کله سپکه سره وکی بیا کونی وغلی شاپو کونو سره وستل کوي مور واس سختي خو به جای وستل نه کوي شا تاسو چې بیا کله سره سپکه واغلو کنه بیا کاندر واغلو په کپړای سره ولو شا نو بن اسرائیل موږ غونډه سخت خلکو قد علم كل اناس مشربهم دې پر چې معلومه سي هر یو قبيله تخپل اشراق والجای الله تعالی کولوا واشربوا من رزق الله تاسو خورو د ما رزق من او سلوا خورو او ما ول الله په کوئی کومي وبمه درکړي کانی نه هغه شو د الله رزق خورو ولا تعصوا فی الارض مفسدين بنی اسرائیل تاسو فساد مکو تجاوز په دمام ما دین کې او ما زکیه کې مکو بنی اسرائیل ته ګورم چې کله الله پاک دا تیار وبو او تیار خوراک ورک پښتانه وای کنه وای پلان کې څه وته خبره ویل اصله نیوز غما ولا نو الله پاک ارشا ورکول خو مستی وکړي مړی وکړل خلک په گاډو ول پلان کې خان خبره وکړي نو الله پاک چې بنی اسرائیل موسی علی السلام ته ویلا و اذ قلتم یا موسی هغه وخت بنی اسرائیل موسی علی السلام ته ویلا اے موسی علی السلام لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك موږ په یو خوراک باندې کله صبر نکو دا هر وخت مستغوش راکه پښتانه وایي چې تل غوښه خوري کنه سړی رسدسي بن اسرائیل به سباور سحر او وېګا غوښه خوړي او ترنجبیل او دا باټيره او دا وبو به اکشل صفا صفا خو دوی بیا مستی وکړه په دا الله نعمت باندې صبر نه وکړه ناشکری وکړه موسی علیہ السلام نے بل خبر ډیماند وکړه چې دا سه وکړه یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها مشترو غواړه چې موږ هم ځکه هغه شیان خورو چې هغه ته ترکاري وای بقل اصل کې ترکاري ته وای کا کجور وی کا مولوی وی کا گاجر وی کا ګوپا وی دیتا هغه ترکاری وای موږ غوښه نه خورو مستشیر تخم غواړه چې وی کرو کنه خپل سبزی بخورو هر وخت دا سبزی دی موږ نو الله فرمایي چې څه پکې وای هو وکثائها او مستجی هغه تورې روغواړه تورې چې وې کنه تورې ثواب ده نبی علی السلام ورس تورې خوړه ویل تورې را کو او کجور سره ګډه کړو خوړه کجور ګرم ده او تورې چونکه سړه ده نو اعتدال راولوي خوړای شي وفومها او مشتتجی هغه څورته وای اوشه روغواړه موږ به اوشه غواړو موږ دا غوښه نو سو خوړای وعدسها وبصلها او مشت دال روغواړه او پیاز روغواړه موږ غوښه نو خورو دال او پیاز او تورې به غواړو دا ترنجبیل او دا من او سلوا موږ نو سو خوړای دا عوام خبره وای چې شپې مولای مخرو کنه او پیاز مخرو دغه څنګه کنه وای لقمان حکیم سیاب وای تاسو وایو موږ نو وای ملګان نو تاسو وای شام لقمان حکیم سیاب وای چې کله سړای پیاز خوري مشام تا بیا لقمان حکیم سیاب وای چې دې سوچي دای سحر ته مرسوي والے نه دا ها او چې سحری اوخري گایز بیا دې سوچ کې چې په اواسوي والے نه دا ولې خیر د خلق په واقعي بیا سره کته دا بیرونه مړی نه و خبر دا نبی علی السلام ته صلات شردول مولوی ویلا صلات وغیرہ وغیرہ نبی علی السلام نو خړل صحابه کرام ته فرمای الله رسول ولې دا حرام دي نبی علی السلام ویلا نه حلال شای زه حرام ولې نس خودور قدر دا چې زه هغه کار کوم چې هغه تاسو نو څه کوي مطلب دې دا چې ما سره فرشته ارو خبرې کوي جبرائیل امین جی او راجی او تاسو سره فرشته خبرې نه کوي لہذا فرشته دا پیاز او مولای نه لش کته کوي بوی ته نه راځي نو لہذا مولای مشام زکه مخرو لقمان حکیم سے اپریر دو
الله خبره وارو پیغمبر خبره وارو زکه مولای او پیاز ما شام ته مخرو چې ما شام خل منجي کنه ما شام منجي ما خوستان من نو چې منج کوي جمعات کې اکثر فرشته ناز دي وای اول فرشته راځي امام چپ کی بیا ور پسې دوم کس بیا بل کس دا چپای کومولای لا پیاز خولوي ها نو فرشته درمه لاړې شي نور چې حرام نه ده که شام دی بیا وخور او داسې شاید پسې وخور لکه نن سبا خو سونې حلوې دي لاډوګان او ګلاب جامن دي دا پسې وخوره چې ابوی ورک شي بیا ټیک ده نور حرام نه لوکمان حکیم صاحب کویل دي دا درواغ جان نه موایو کنه کتاب وشکاله کو چې وګوره کنه درواغ منه وایو شا نو دا بنی اسرائیل دا ترکاریګان وشتله الله تعالی قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير آیا تاسو بدل ک هغه شای ادنا شای بدل ک په لوی شي باندې چې لوی شای می درکړه او تیار خوراکونه من او سلوا عام پریر دول اولادو کم شیانو ته اهبتو مصر فإن لكم ما سألتم تاسو کوسو د شهر نه بل شهر ته هغه شای به تاسو ته ملاویږي چا کوم غوښته یعنی بره پچی کی غونډې باندې بن اسرائیل آباد الله دغه نه وبړل وضربت علیهم الذلت والمسکنه په دوی باندې الله ذلت او مسکینتوب مقرر کو وباء بغضب من الله غضب پر راغی خوراکونه څنګه ختم پیغمبر علیہ السلام موسی علیہ السلام څنګه لاړ ذالک بانهم كانوا يكفرون بآیات الله په دې سبب سره چې بن اسرائیل دی ما آیاتو ناشکر ما آیاتو تکذیب وکړه ويقتلون النبیین بغیر الحق بن اسرائیل قتل کړي دي ما نبیان بغیر د حق نه وای 400 نبیان بن اسرائیل په وی ورځ باندې شهیدان کړي دي حضرت زکریا علیہ السلام په اره باندې چیرلای دا او حضرت یحیی علیہ السلام نه سر پرې کړای دا یحیی علیہ السلام ډانچه په اردن بازار کې شهاده او سر مبارک د شام دارالحکومت دمشق مسجد عبدالرحمن جمعات کې منچ شهاده دا هغه جمعات ته چې د منبر طرف ته حضرت بلال صاحب شاخته وی دروازه کې امام حسن شاخته او د جمعات منچ حضرت یحیی علیہ السلام شاخته دا هغه مبارک جمعات ته چې د کومه من غټه مناره ده کنه په دې مناره باندې با حضرت عیسی علیہ السلام له اسمان نرکوزیږي دا شام ملک دارالحکومت دمشق دا بازار واقع ده نو الله وای بن اسرائیل نه بیان قتل کړ ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون په دې سبب سره چې دوی حد نه ورواړېدل الله پاک دې باندې عمل